السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو په اسحاقوټ محمد زاده چې چاودې صاحب بې دردۍ سره قتل کړی مینوال چې د هغه قاتلان نن ګرفتار شول راځئ مینوال مکمل تفصیل لپاره سره زموږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو د اسحاقوټ اوسیدونکي محمد زاده چې د عزتمنو دغه شانتې د خلکو خلاف آواز اوچت کړی هغه خلاف کسان لګېدلي دي محمد زاده یې ډېر څه بې دردۍ سره قتل کړی چې د ده لاش عزتمنو سړک د پاسه شپږ اووه ګنټې پروت و چې د دغې دپاره چې باید چې ده ته د انصاف میلاو شي عزتمنو هغه ټیم کې عرضي تول د ده قاتلان ګرفتار شول خو د کلي خلک او ټول انتظامیې والا چې دی نو عزتمنو نو دغه قاتلان یقین پې نه اتلو چې دوی به محمد زاده قتل کړي ځکه عزتمنو چې هغه قاتلان پولیسو سره داسې ناست وو چې دا یعنې یا خپلوان دي یا یې رشته داران دي یا یې ورسره داسې څه د ډېر وخت نه ګپ شپ و چې دوی ورسره عزتمنو چې په هغه تصویرانو باندې دغه پولیس والا ته هم غټه سزا میلاو شوې وه اوس هم عزتمنو د اسحاقوټ اوسېدونکي محمد زاده چې دی نو د ده قاتلان لا نه دي ګرفتار شوي یو څو ورځې مخکې عزتمنو د کلیو خلکو بیا هم د احتجاج په نیت باندې چوک ته راوتي او ویلي چې باید چې د ده قاتلان دې ګرفتار کړي شي دا سویمه ورځ ده چې دا سویمه میاشت ده چې د ده قاتلان تر اوسه پورې نه دي ګرفتار شوي دا اخر داسې کومه غټه ګناه کړې وه چې دا یې قتل کوو خو مینوالو د ده قاتلان تر اوسه پورې نه دي ګرفتار شوي الله تعالی دې وکړي چې د ده قاتلان ګرفتار کړی شي او هغوی ته دې خپله سزا میلاو شي زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ